نو د ښځې سره په شپې ګپ شپ لګو نو د ښځې سره به ډېر ازادي نه کې دا قانون دی ښځو سره به په طریقه ژوند تېری مدرسة البنات والا کسانو ته ویم چې زنانو سره په طریقه ژوند تېری او تاسو ته ویم نه به ډېر ازادي کې ولې ښځه خو نبي علیه السلام ناقص العقل او ناقص الدین ورته ویلی دی عقل او دین یې ناقص دي نو که ازادۍ ته دې راوسته بیا به ورسره ژوند تېر نه کې ازادي به نه کې او داسې تندې به هم ورته نه راتریو کې په محبت به ورسره خپل ژوند تېری ښکلی جان چې ډېر ازادي دې وکړم د کاردان له وکت او چې ډېر دې د ځان نه سوړ باچا جوړ کړه که سوړ باچا نو هم دې ژوند ګران دی او ژوند دوه یاران یو بل سره ناست وو مولانا بجلیګر صاحب د خدای پاک وبخي ماړه سم ښکلي تقریر به یې کوو یاره داسې ترسکونې خبرې به یې کولې ترسکونې داسې ده که نه ده خبرې به د هر چا یو خپل مزاج یي که نه ګل سره چې ازغین هم خوند نه کوي اټکونه به یې ورکول خلکو له نو دوه یاران ناست وو نه یو وایي چې زما خو ښځه داسې مانه یېرېږي چې کور ته ننوځم که نه نو سترګې ښکته کړي بل وایي والله مونږ خو ته ګازر هم نه ښکارو مونږ خو چې ورشو سترګې را باندې راوباسي وایي دا تا هغه فارموله نه ده استعمال کړې چې کومه ما استعمال کړه وایي څه فارموله ده وایي د واده په لومبۍ شپه مې پیشو کوټه کې ګیره کړې چې ورغلم نو کوتک مې راواغېست نو پیشو مې نه واله غاړې مورګې مې والې او پیشو ټوپونه وال لنګاره مې پیشو له لاره ورکړه ووته بس ښځه اقه یېرېدلې چې سړی غوسه ناک دی اوس هم یېرېږي نو د بل یارم د شپې پیشو یوړه او کوټه کې یې بنده کړه او چې سینګ ورننوت چوکۍ ته یې ګوتې کړې اوس پیشو یو خوا ټوپونه و دې پې چغې راوباسي بل خوا ښځه ورته په ارام کښېنه د پیشو د والو شپه دې تېره ده مونږ پېژندلی شنه نو ښځو سره به ازادي به نه کوې بس دا د شریعت مسله درته ویل ښځو سره ازادي به بلکل نه کوې او ښځه دې هم خاوند سره ازادي نه کوي د خاوند به قدر کوي عزت او احترام به کوي ازادي به دواړه یو بل سره نه کوي او ډېر هسې پرش مرش به کوي ګورې پرش پېژنې که نه دا چې بعد ګوره مار چې پرش مرش کوي که نه نو خلک ته یېرېږي او چې بنده چک ورکړي څوک یې مړ کړي ختم شي او دا هریو دي نو پرش مرش به کوي او ډېر به ازادي هم نه کوي او په طریقه به ژوند تېری اړه به ګټې د ښځې په څه به ګټې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې تشریف فرما دی عایشه بیبي سره جام دی اوبس کی حضور پاک به ته فرمایي وی عایشه چې ته اوبوس کې باقي ماله راوړه الله رسوله قربان مخکې به تاسو وسکئ بیا به زه څکم وی نه عایشې جام ستا لاس کې دی ته د ما نه زیاته تږې ته مخکې وسکه زه به بیا وسکم رښتیا ووایه زموږ نه به ښځه مخکې اوبوس کی وایه که نه سکی شي نه سوال نه پیدا کوي چې ته ښځې ته وایې اوبه هغې سره لاس کړي او هغې ورې که زه څکم بیا در وړم ماشاءالله څښا شونډې دې نیولې مردارې ته د ما مور شوې مخکې وبس کې څه چل وشو ښځه کې څه چل دی ښځه ستا خدمت نه کوي د ښځې خیال به ساتې په دې ورسره ګډلې کېږي چې عایشې بیبي اوبه وڅکلې رسول الله مبارک له جام راوړه نو حضور پاک ته تپوس وکړي عایشې شونډې دې په کوم ځای پرتې وې وی د الله رسول په دغه ځای پرتې وي قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په دې خپلو شونډې کېښودې اوبې وڅکلې انسان کا دل زړه په دې به ګټې دل جیتنا چاہتے ہو تو اسی طریقے سے دل جیتو والو باندھے نا مار پٹائی سے کسی کی دل نہیں جیت سکتے رو پسے گٹے آیا پا محبت رسول اللہ مبارک فرمائی خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وی تاسو که خسڑے سوکتے خسڑے چی خپل کور خد بچو سر خی او ایزا پا تاسو ٹولو که دا خد بچو سر خیم خپل جون مبي بي سره تیرې ازادي به نه کې ډېر ازادي او داسې به هم نه کې چې کور ته راننوځې نو زمرې دې د برېتو نیولي داسې به هم نه کې انبساط خو ډېر نه ښکلی ژوند ښځې سره سلام السلام علیکم ورحمت الله ما یو ځل وینو ما ته یو سړی په تقریر کې خلکه په ښځه به اوس موږ سلام اچو مې ولې اینده ورسه سلام به نه اچې قسم دی یو ځل مې په ترجمه کې وی مې تاسو چې جنت ته ځئ تاسو له به خدای پاک حورم درکړي او د خپلې بیبیانې به هم درسره والله یو سړي راله آواز راکړه زما ډېر ښه دوست دی نیک سړی م دی ما ته وی مولوي صاحب دا بلاګانو نه بالته هم نه خلاصېږو مې دا بالته بلاګانې نه دا به د جنت د حورو سردارانې وي دا به د جنت د حورو سردارانې وي څنګه پې خوشحاله شوې بشیر جان خو له دې غمه خلاص دی دی ما ته کله کله وي ما له ښځه غواړه مې زه خو خدای نه یم والي تا له ښځه ټوله ورځ به دې ښځه ما ته خیرې کوي چې دا په کومه دمدمه دې وراچوله
د لیونیم مې تاله بس یوه ښځه الله ساتلې ده او یو نه د ډېرې دی او په جنت کې دي او زه رضانه خبرې چې قطعا نه کوم حضور پاک فرمایي من سلبتو کریمته چا نه چې ما سترګې واغېستې سترګې او ده پې صبر وکړو دله به د دې په عوض کې جنت ورکړو نو دی خو مداح د رسول الله مبارک په مونږ خو ډېر ګران دی کله کله لتې متې وایي او په مونږ ډېر ګران دی او ډېر محبتي دی الحمدلله او د رسول الله مبارک مدح وایي مداحین مې خوښي ثناخوانان مې خوښي ښه نو همارونو خبره مې دې پورې کوله چې ښځې سره به څنګه ژوند تېری نه به ډېره سختي کې نه به ډېره ازادي کې دا د ښځو سره ژوند دی او ښځې به قدر او احترام به ستا قدر او احترام کوي کور کې به خوشحاله ژوند مزېدار تېرېږي او دا کله د ښځو ته مدرسۍ ته یې راولېږې د مولانا انورشاه صاحب کور والا اهلیه محترمه دلته ورته درس کې راولېږې خپلې خویندې خپلې میندې او خپلې لوڼه چې دین ورته وښایي چې دین زده کړي ښځه به د خاوند حق وپېژني د سخر خواښې حق به وپېژني د بچو د لویولو د بچو حق به وپېژني دا ضروري څیزونه دي بهر کې زمانو نو زبیده خو ډېره هوښیاره وه خوښه یې وه ډېره زیاته یې خوښه وه نو دواړو یو ځل یو بل سره دغه کولې دا څه ورته وایي ښځو متعلق ته د دا مسله کوم چې ښځه به سړو سره خبرې په ټلیفون نه کوي ښه نه به کوي او که کوي نو تیز اواز سره به کوي غصې سره دا ګورې حدیث دی ښځه چې څوک بار اواز ورکړي چې فلان کې شته نو دی به دا وایي نشته تیز اواز به کوي په ټلیفون اوچته میله وشي چې یاره دا او ټلیفون تا نه کور پاتې موبایل او تا ته هغې ښځې ته وایي پلان کې شته دا وایي نشته داسې به وکړي کله به راځي څه خبرې داسې بدماشۍ غوندې اواز بس سړی به ویرېږي چې دویمه نه ده پکار چې خطرناک است چې خطرناک است دویمه مه کوه او که دی دا ورته چې دی ورته وایي پلان کې کور شته او دا ورته وایي ها ورورې څه وکړې داسې که نه نرمې خبرې نو دا غړه کې خارښ پیدا شي نو هم خبرې اوږدېږي خبرې پسې خبره یادېږي د دې جهانګیر بادشاه ښځه وه څه نوم یې لکه جهانګیر بادشاه نور جهان نو نور جهان یې وینځه وینځه دی وینځه وه کور کې خو وینځه اوړي راوړي خدمت کوي جارو وایي ډوډۍ موډۍ راوړي اس پروې پرې ساتله وینځه وه نو یو ځل د جهانګیر بار ته نو دوه کمترې وې ورسره نو کمترې د نور جهان له ورکړې دي وینځې له ښه کوړې ده راوړې داس پروې پرې نه وه وایي دا کمترې ونیسه زه راځم قیمتي کمترې چې جهانګیر بادشاه راغی د دې غریب نه یو کمتره خلاصه شوې وه او قیمتي کمتره وه چې راځي ویره ما له کمترې راکړه یو ورسره وه ویه بله څه شوه وی والوته دی ورته غوسه شو وی څنګه والوته نو دی ورته دا بله داسې پرېښودی وی داسې والوته بله هم لاړه او چې هغې ورته کوم انداز باندې دا دویمه پرېښوده که نه کومه موسکۍ ورسره وکړه او مخ یې ورسره سټ کوک او لاس یې کوک او دا وجود یې کوک یو ادی وکړه نو بس جهانګیر وی چې په خدای دې بیخ د کمترې وباسي ستا نه ښه کمتره بله کم بس ازاد یې کړه او نکۍ پې وتړله او خاتون اول یې ته جوړه کړه دا د ښځې مسایل درته ویم نو ښځه به د سړو مخکې خندا مسکا سټ او لاس اړول لاړول دا به نه کوي فیطمع الذي في قلوبه مرض قرآن شریف کې الله وایي بیا چې د چاړه کې مرض پروت دی د هغه په زړه کې کخ کخ پیدا شي ګناه به شي دا به بلکل قطعا به نه کوي بهر کیف نو د زبیده او د هارون الرشید یو بل سره په کوټه کې دننه ګپ شپ د شپې لګاو نو دا زبیدې د خولې نه ورته یو ټکي ووت خطرناک ورته یې ویې ته خو دوزخي یې بس پوه نه شو خولې نه ووتل هارون الرشید ورته وایي د دوزخي یم وایي که زه دوزخي یم ته به ما په درېو طلاقو طلاقې هغې د خولې نه هم خبره ووته وره دم ووتل اوهو بس ښځه په ژړا شوه دا دې څه هارون الرشید وایي ستا د لاسه وشو شپه په ژړا او په انګولا تېره شوه چې سار شو هارون الرشید خو ټول قاضیان قاضي ابو یوسف غوندې خلک دی او لوی لوی غرونه د علم دی راغونډ کله میټینګ راغواړی مسله پیښه ده وایي دغسې مسله پیښه ده ما ته ښځې وي دوزخي ما وي که دوزخي په درېو طلاقو طلاق د دې مسلې حل به سي ټول مولیان حیران دي وایي دا به خدای ته پته لګي ته دوزخي او که نه موږ ته څه پته لګي که ته دوزخي ښځه په درېو طلاقو طلاقه ده او که ته دوزخي نه جنتي ښځه نه را طلاقه نو موږ دې سره څوک دوزخي خو د لوح محفوظ نه به پته لګي الله نه به پته لګي موږ ته دې نه څه پته لګي رسول الله مبارک فرمایي بعد انسان تا ته مخامخ به ګناهګار ښکاري د خدای په نزد به جنت والی یو سړی به تا ته جنتي ښکاري د خدای په نزد به دوزخي خاتمې له اعتبار صاحب دنیا مفتیان سوچ کې پراته دي چا سره جواب نشته امام شافعي محمد ابن ادریس نوم دی هغه وی لکه څه چل دی دا ګنګوسي شروع دی وی دا خو ټول
کلارو کوڅو کې باس دی هارون الرشید او د ښځې دا مسله پېښه ده وی دې جواب خو ما سره شته او دې وخت کې لا طالب دی طالب لا فارغ شوی هم نه دی وی تا سره شته وی یو بادشاه ته اطلاع ورسېده وی راولې دغه طالب دی راوغوښته بادشاه په تخت ناست و امام شافعي لاندې ودرېده ورته یې وی بچې تا سره زما د مسلې حل شته وی یو صاحب وی وایه څه به هنګل دی وی صاحب دا چېرته کېږي ته په تخت ناست او د لاندې ناست یم او ته تپوس کې د جواب در کوم دا خو د علم سپکاوی دی ته به لاندې کوشې بیبي به دې م راولئ پرده کې زه به په تخت کښېنم ته به د مسلې تپوس وکړې زه به جواب در کړم بیا به زه کوشم خپل تخت یې سنبالوه وګوره د علم قدر دا دی تاسو ته هم دا ویم د علماو به قدر کوئ احترام به کوئ ښه د عالم قدر د دین قدر دی ځکه دین دې ته رسئ او د دین قدر د الله او د رسول قدر دی او مدرسې د دې قدر به کوو ښه نو تا به خدای ښه ساتي او که عالم ته او قاري او حافظ ته دې په سپک نظر وکتل دنیا دې هم غر کړه او خیر دې هم غر شافعي صاحب ورته وایي داسې هغه وایي او خیال وایي صاحب ټیک راخېږه او زما علم سپکاوي د لاندې ورغلم ته په تخت ناست یې مانه تپوسونه کې نو دی راکوز که هارون الرشید و زبیده ابن راوست او دی تخت اوس طالب جانو خد کېناست او لوی فقها او علما اوس ناست دي وی صاحب مسلې جواب وی مسله راته ووایه وی مسله دا وه چې دا ښځه مې دا مو دی دا سره روان شو په کور کې دی ما ته وی ته دوزخي انت جهنمی ما وی که زه دوزخي یم ته په ما په درېو طلاقو طلاق اوس مسلې حل امام شافعي ورته وی هارون الرشید بادشاه سلامت تا چې ته د خدای د یارې نه جړلي دي هغه وی چې دا خبره خو د کولو نه ده ریا کې راځي خو چې د مسلې د بنیادي درته به ویم زه هره شپه الله ته جاړم هره شپه څه اوښکې د ما نه وچېږي زه یم یا الله لوی رعیت دې را په غاړه کړی دی الله د قیامت پر ورځ به ته د دې تپوس کې زه به څه جواب درکوم رسول الله مبارک فرمایي وی د دوکباز سړي جنډه به د شاته لنډې سره د قیامت پر ورځ لګېدلې وي او په دې به پېژندل کېږي چې دا دغه دی دوکباز او د بادشاه دوکباز بادشاه نه غټه جنډه وه د بل چا د ډېره لویه دوکه کړې نو زه هره شپه جاړم یا خدایه لوی رعیت دې را په غاړه کړی دی پروردګاره دا تاله به څه جواب در کوم څه جواب هره شپه جاړم وی زه ښځه نه طلاقه بس هغه ځای نه علما ودانګل